نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذو بآخرين. رواه مسلم. دا مذکور کارونه دا د شاعر د الله نه دي. څوک چې د دې تعظیم او قدر کوي نو دا بعینه غټه پرهیزګاري او تقوا ده او دا کامیاب خلق دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله تعالی په دې کتاب باندې خلق اوچته او په دې کتاب خلق ورځي. عزتمندو، د عالمی سازشونو نه مخکې د عالمی سازشونو ولې راځي نو د هغې متعلق یو څو خبرې پکار دي. اول خو د مسلمانانو دپاره په قرآن مجید کې د شعائر اسلام د قدر و قیمت او د عزت او د اهتمام په باره کې قرآن په څلورو آیتونو کې د هغې ذکر کوي د مختلفو شیزونو. په صورت حج آیت نمبر 32 کې دلته دا کم آیات چې ما نیمګړی غوندې تلاوت کو، او صورت حج آیت نمبر 36، صورت مائدہ آیت نمبر 2 کی، اور صورت بقرہ آیت نمبر 158 کی د دې خبرې ذکر دی چې کله یو سړی، تاسو ته پته ده په خپله سړی د یو خبرې قدر نه کوي نو خلک یې قدر نه کوي. لکه فرض که یو سړی دی هغه علم یې زده کړی دی خو هغه د خپل علم قدر په خپله نه کوي نو په ماحول کې ټول خلک هغې ته خلک څه وایي، کله ورته وایي دا پلانکی قاري دی او کله دا پلانکی مولي صاحب دی او کله پلانکی اپي صاحب دی. دا مختلف نومونه او مختلفې خبرې چې کومه دا پسې ولې کوي؟ دا پسې ځکه کوي چې د په خپله باندې چې کوم شی، کومه شعار، کومه عزت، کومه جامه، کومه لباس دته میلاو شوی د په خپله د هغې قدر نه دی کړی، او چې دی په خپله قدر نه کوي نو بل څوک هم قدر نه کوي. کله چې یو سړی په خپله سنجیده وي، دا علما تاسو ته پته ده چې زمونږ جامع رحمانیه کې زمونږ استاد محترم شیخ فدا محمد مرحوم داسې یو عالم تیر شوی دی چې تاسو د هغې نه یې خبر. نومونه خو ډېر زیات وو، په نومونو باندې خو ډېر خلک مشهور دي، ټوله دنیا یې زوتی، خپل قدر و قیمت د هغوی په خپل ځای باندې و. خو په دې علماو کې او په دې شیخانو کې چې کوم علوم د یو عالم دپاره پکار وو که نه، په هغې باندې هغه پوهېدو. او د هغې زه دا ووایم چې یو غټ شیخ به مو خو لیکن خیالي د هغه په شانتي نه شوی دی، بلکې کیدای شي ټچ کړی هم نه وي. علم میراث چې کومه دی نو هغه کې به ډېر کمزوري و، هغه په هغې کې ډېر ماهر و. نحو، صرف، منطق، فلسفه، حکمت، حدیث، تفسیر او د لغت خو دومره ماهر و چې زمونږ د الفاظ که چېرته څه ټیک غوندې دي دا د هغه د لاسه دي. خو تاسو ته پته لري چې هغه حد درجې خپل جامه ډېره پاکه ساتله. په دې وجه باندې چې مدرسې په ګیټ پر راننوتلو نو هر طالب به چې کومه دی نو هغه به کوشش کوله د پناه کېدو، یو سایډ ته بل سایډ ته به شو، خبرې مبرې هر څه به یې پرېښودل. د هغه وجه دا وه چې هغه د خپل علم قدر کړی و. د دې وجې نه یو سړی په خپله باندې د یو شي قدر نه کوي نو د هغې قدر به نور خلک څنګه وکړي؟ اوس مسلمان په خپله باندې دا شعار اسلام قدر نه کوي نو مونږ وایو چې هلکه عالمي سازش دار او عالمي سازش خو د آدم علیه السلام د زمانې نه شروع شوی دی. د شیطان او د آدم علیه السلام چې کومه دی نو رسکشي شروع شوې ده. یو طرف ته چې کومه دی نو هغه حزب الشیطان جوړېدل او بل طرف ته حزب الرحمن جوړېدلو.
او دا عالمی سازشونه خو شیطان اول کړی دی چې آدم علیه السلام باندې چاپه ولګوله او په بدت لهما سوآتهما شو، بس خبره شرمګاهونه چې کومه دی په هغې وله حمله وکړه چې پرده ماته شي. ښکته چې راکوشو مختلفې خبرې کولې، هوا بی باندې چې کومه دی نو حمله کوله چې دا بچی به څنګه پیدا کېږي او دا به څنګه کېږي. هغه سلسله را روانه ده. د عالمي سازشونه خو د هغه زمانې نه دي، لیکن مونږ په خپله باندې څومره کردار دی، په خپله باندې چې ته با کرداره جوړ شي نو د عمر فاروق په شان دې وشي. بیا به عالمي سازش چې کومه دی نو هغه ستا د شاعرو توهین نه کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ناست دی او یو ښځې منښته کړې ده چې نبی علیہ السلام کله راشي نو زبره تمبل نه دو گزاره درې گزاره تیرومه، سیده ساده کم تمبل لی او ګونګري مونګري پکې نشته دی او پردم پکې شته، هر څه دي. نبی علیہ السلام ول تیر دی که نو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ناست دی. او خو چې کله عمر فاروق راغی، جلال په خپل ځای ډېر ښایسته صفت دی، جمال هم ښه صفت دی او جلال هم ښه صفت دی. زموږ مولانا گور رحمان مرحوم دی الله جنت فردوس نصیب کې پاکي جلال زیاتو، او په شیخ عنایت الرحمن مرحوم الله دې وبخي پاکي جمال زیاتو، نرمي وبږي. د دې وجه نه جمال په خپل ځای ښه صفت دی او جلال په خپل ځای ښه صفت دی. او کله زګونو کې بعض زګونو کې جلال ډېر زیات کرامدي، بعضې کې به جمالي. اوس نبی علیہ السلام به جمال او جلال دواړه جمع کړي وو. په ابوبکر صدیق رحمه کې جمال زیات و، جلال پکې هم و. په عمر فاروق کې جلال زیات و. چې کله هغه راغی نو ښځه پاڅېدله په تمبل له پاسه کېناستل. نبی علیہ السلام مسکی شو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسکی شو. عمر فاروق ورته فرمایي الله هم همیشه دغه شانتي خوشحاله ساته، خو لیکن څه چل دی؟ نبی علیہ السلام ورته قصه وکړه، داسې مسله وه، دا ښځه وه دې منښته کړې وه، بس هغه له قار ورغی. ښځې ته وایي چې ګوره ته د نبي علیہ السلام نه او د ابوبکر صدیق نه تا له حیا نه درځي او زه رالمه. نو هغې ورته په جواب کې ویلی چې انت افظ و اغلظ، الفاظ یې سخت بیان کړه چې انت افظ و اغلظ، ته ډېر غوسه کې، ته نور الفاظو تاسو پوهېږي طالبانې. بعضې عربۍ ترجمه پښتو کې چې کې نه هغې نه ذاکر نایک خبره بې ادبي جوړېږي په اردو کې که نه. اول ما په انګریزي کې تقریر کولو چې هېڅ چا راته بې ادبه نه وایي، چې اردو ته راغلم او یار یو سړی دی بې ادبه دی، ځکه چې زه په هغه پوهېږم نه صحیح. نو کله چې په عربۍ کې وي نو هغه په ادب وي، خو چې کله پښتو کې ترجمه کوي د هغې نه الفاظ بیا الټه کېږي. نو په دې باندې پریشانه شو، ویل چې یاره زه دومره سخت یم چې یو زنانه چې کومه دی ما ته داسې خبره کوي او نبي علیه السلام مخې ته هغه خپل منښته کوي او هغه خپله منښته سر ته رسوي. نبي علیه السلام پوه شو، په دې خبره پوه شو چې عمر فاروق خفه شو. او ورته ویل تا ته پته را وایي ته چې په کومې لار روان یې او په هغې لار شیطان را روان یې. ما مقصد په دې ټکي کې دی چې په کومې لار ته روان یې او په هغې لار شیطان ابلیس را روان یې، تا ته لار پرېږدي، تا ته لار پرېږدي. معنا دا شو چې ښځه دا خو حبایلو شیطان دی، دی به تا ته څنګه ټینګ شي چې هغه شیطان اصل بنیادي ابلیس او شیطان ستا مخې ته نشي راته لار درته پرېږدي. نو حبایلو شیطان به تا ته څه ووایي؟ به تا ته خامخا لار پرېږدي. اوس عمر فاروق په خپله باندې په شاعر اسلام مضبوط ولاړو، نو د عالمي سازش کمانډر ان چیف ابلیس چې کومه دی نو هغه پې حمله نشوه کولی. نن مونږ په خپله باندې مونږ په شاعر اسلام باندې برابر نه یو، په دې وجه باندې حملې را باندې کېږي د یو طرف او د بل طرفه. خو تیار ناست دي دې ته. تاسو ته پته ده دا چې کله نوی افسر راشي که نه نو تاسو مونږ خو خیر په دې خبرو نه پوهېږو، خو دا ځینې خلک چې کومه دی غټ دا پوهېږي نو هغوی زر وله تحفه ولېږي، د روټۍ دعوت وله ورکړي. تاسو ته پته ده دا یې نبض معلوموي چې کله هغه دې تحفه قبوله کړي، کله هغه دعوت قبول کړي، بس یو دم پوه شي هلکه لار پکې وځي او دا سړی چې کومه دی نو رشوت اخلي، اوس په ده باندې اوس حمله کوه. دغه شان دي دا خلق دي، دا عالمي دا خلق دي، دا هم مونږه زمونږ نبضونه ګوري
چې دوی په خپله باندې څومره د قرآن قدر کوي، څومره د منځ قدر کوي، څومره د کعبې قدر کوي، څومره د شاعر اسلام قدر کوي، څومره د پیغمبر قدر کوي، څومره د پیغمبر په شان کې. ستا په خپل وطن کې چې کوم د پیغمبر توهین شروع شو، نو بار ملکونو کې به توهین نه شروع کېږي د شاعرو. په خپل وطن کې پښتون راپسې په یونیورسټۍ کې چې کوم دی، نو هغه د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي، د الله په شان کې ګستاخي کوي. نو بهر خلک چې دی نو هغه زما او ستا نبض ګوري، هغوی نبض وکتلو چا واقع دي خلقو کې دا کمزوري شته. 1 نمبر به ځان برابرې په شاعر اسلام باندې اله به کېږي. شاعر اسلام معنا څه ده؟ بېشماره علماو ټول لغت والو تحقیق کړی دی. شاه ولی الله رحم الله حجت الله البالغه کې ډېر ګران کتاب دی. طالبانو ګورئ، ما پروس کال نه ابل کال کوم دی نو طالبان ته حجت الله البالغه شروع کړو، کتلی مې وو، خو چې طالبان ته مې شروع کړو نو ما ته پته ولګېده چې حجت البالغه څه ته وایي او څومره ګران دی او څومره کلک دی. وینا یې څومره ګرانه ده. شاه ولی الله رحم الله هم په شاعر اسلام باندې مستقل بحث کړی. هغه بحثونه کړي دي چې هغه عام علما هغې ته ذهن نه رسي. ټیک دی چې هغه وروسته پیدا شوی دی، خو لیکن د هغه خبرې داسې دي چې هغه د امام رازي فلسفه هم چې کومه دی نو هغه یې ګډه وډه کړې ده. ډېر جوړ انسان دی. نو شاه ولی الله حجت الله البالغه کې په دې اولني جلد باندې د شاعر اسلام په فصل باندې وضاحت کوي. نور علما صورت حج کې وګورئ، تفسیر خازن لغوي خط تحقیق کړی دی، نور علما وکړی. شاعر جمع ده د شاعرې. شاعر عربي زبان کې نښې ته علامه معنا دا ده چې یو نښه داسې یو خو عارضي نښه چې او انځلې کېږي، عارضي نښه نه. شاعر مستقلې نښې ته ویل کېږي چې هغه انځلې کېږي نه. د دې وجې نه د هغې دپاره خلک چې دی نو څه وکړي، د لکه یو نښه چې ختمیږي نو لاس کټ کړي پې، یو نښه ختمیږي نو سر وله کټ کړي، یو نښه ختمیږي نو هغه ټول پوستکی او هغه ټول چمړه او هغه ټول غوښه چې کومه دی نو هغه چې لرې کې کټ کړي، نو هغې ته شاعره وایي. او چې عارضي طور یې نو هغې ته شاعره نه ویلی کېږي. د دې مطلب دا دی چې را داسې علامات دي، دا داسې نښې دي چې ځان ته یو سړی مسلمان وایي او دا نښې د ده نه څوک ختمول غواړي نو دی به پکې مړ کېږي، دی به کټ کېږي، دی به پکې ختمېږي. لکه څرنګه چې تېر شوي زمانه کې صحابو په دور کې شوي دي که نه، شاعر اسلام خلق کټ کړي دي، خو شاعر اسلام شاعرۍ نه ده ختمه کړي. چې کله حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ کشر صحابي دی، حافظ ابن کثیر البدایه والنهایه کې او تفسیر ابن کثیر کې هم سورۃ النساء کې په نورو ځایونو کې نقل کوي. حبیب ابن زید مسلمة الکذاب نیولی دی. اوس ګوره شاعره باندې خپل ځان قربان کو، نو شاعر چې کومه دی صحابو ښکاره کړه، چا پې حمله نه شوه کولی. هغه چې کله گرفتار کو نو ورته څه وایي، وایي اتشهد ان محمد رسول الله. دا 2 نمبر شاعره ده. اول قرآن دی، بیا نبی علیہ السلام دی، بیا کعبه ده، بیا مونځ دی. نو ورته ته ګواهي کوي دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، او ورته اشهد ان محمد رسول الله. چې په خپل عقیده شرمېدلی نو ته د دین د شاعرو قدر نشي کولی، په خپل علم شرمېدلی، په خپل اسلام شرمېدلی، په خپل سنت شرمېدلی چې کوم پیغمبر سنت پرېښی دی، ته په خپل سنت کې تللی نشي. سو د جامو چې کومه دی رکاوټ جوړوي، یاره چې بار ملکونو ته ځې نو دا شي. عمر فاروق را روان دی په 40 ټوکړو کې بیت المقدس ته، او په بیت المقدس کې چې کومه دی نو تقریر کوي 24 ټوکړې چې کومه دی دا په جامو کې لګېدلې دي. نه هله خو په دې باندې شرمېدو نه. او ته وایې چې نه زه به ځان چې کومه د انګرېزانو سره پیټ کوم، او یا که فرض که انګرېز راځي نو مدرسو سره پیټ کوه. نن سبا زموږ د محتممانو دغه حل دی. تاسو ته پته ده قوم هغه دی چې په خپل شاعرو باندې ځان قربانېږي. نو موږ د بار نه څوک راځي که نه دومره ذلیله، دومره کمزوري، دومره غلامان یو، دومره بیکاره چې بهر ماحول خو دا پرېږده چې د مدرسو ماحول کې دننه بعضې مدرسو ته چې کومې د بار نه څوک راځي دی خانه د هغوی په لهجه کې شروع وکړي. مدرسه ډول سینګار هم د هغوی په طرز باندې چې کومه دی نو هغه مزینه کړي. لکه دا څه کوې، ته به هغه متاثره کړې که تر هغه د راتلو نه مخکې متاثره شوې.
داسې قوم به او داسې مدرسه او داسې محتمیم او داسې به د دین کار څه وکړي او چې د هغې مدرسې نه فارغ شي نو به څه شی او په ماحول کې سره شاعر اسلام چې کومه دی نو خدمت وکړي او نه شي کولی او خو د اوس نه چې کوم ذهن ولا تا جوړ کړو غلام ذهن څنګه چې د سر سید احمد خان په هغه ګردخانه کې چې کومه دی خلک جوړېدل او هغه یونیورسټي جوړه کړه پای کې چې کوم خلک جوړېدل او ذهن سازي به کېدل راسو د قادیانیت او د پرویزیت او د دغه سوچ جوړ شو پرویزیت خو په وخت کې او د پرویزیت علمبردارو ځکه هغه د سر خطاب ته ملاو شو او دا هغې ځګې نه به چې راووتله د علیګړ نه به څه شو خو د علیګړ هغه شي په شان دي به و چې کوم سر سید احمد خان نو چې خلک د داسې خلکو نه سبق وایي او داسې ورته هغوی ته بار بار دا خبره کوي چې د مدرسې نه وځي نو هغه شان دي شی به نو بیا د نوستو د مدرسو څخه چې په دې کې د قرآن او د حدیث د معیاري انسان د بنیادي انسان د یو بهادر او زړور انسان د معاشرې لپاره یو کامل فرد دا ورکړي نو هغه بیا مقابله کولی شي نو کله چې حبیب بن زید رضی الله عنه ته وویله چې اتشهد ان محمد رسول الله هغه ورته چې اشهدو زه ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی خاتم النبیین دی زه اکثر تقریر کوم چې دا یو ټکی نن سبا دا برناقه وایي د پیغمبر د نوم سره د خاتم النبیین برناقه وایي زموږ لیډران یې خو نه شي ویلی که نه غریبان خطا کېږي ویلی نه شي هغو له هېڅ نه ورځي کلمه هم نه ورځي نو خاتم النبیین ټکی ورسره وایي دا په چا باندې بدلېږي تاسو ته پته را دا قادیانانو د قادیانانو ولد زنا چې څومره دي هغه ټولو باندې دا بدلېږي برناقې وایي ځکه چې هغه دا خبره ډېره بده لګي چې خاتم النبیین ما ورته چې مالو ثواب راکوي طالب ثواب الله درکوي خو لیکن هغوی به پرې خفه شي او دشمن خفه کول د پیغمبر دشمن خفه کول او د شیطان دوست خفه کول دا یو بهترینه فریضه ده دا خپل جمله داسې کوي چې خاتم النبیین نو ورته چې او بالکل زه ګواهي کوم نو ورته وایي اتشهد انی رسول الله دې خبرې ګواهي کوي زه د الله رسول یم نو هغه ورته څه وایي چې لا اسمعو زه دا خبره نه اورم زه خو کونی یم دا خبره چېرته اورم عجیبه خبره ده یو محفل کې اورې او بل کې نه اورې دې لیچه کې دې لاس کټ کړو ورته اورې وایي نه اورم په دې ځای کې کټ کړو وایي اورې وایي نه اورم په دې ځای کې دې کټ کړو درې ټوکړې شو نه جاړي نه فریاد کوي بیا په دې بل دا طرف کټ شو دا کټ شو دا کټ شو شپږ ټوکړې په لاسونو کې شو شپږو د شپږ ټوکړې په خپو کې شو 12 شوې بس تنه پاتې شو سر پاتې شو سر یې کټ کو خو هغه د خولې نه دا ونه وتلی نه دې ته ویل کېږي شاعر چې د پیغمبر په مینه باندې د پیغمبر مینه او پیغمبر د شاعر اسلام غټه نښه ده دا د ایمان معیار دی شاعره ختمیږي نه دا انزلی کېږي نه چې معمولي خو ډب دله چادر کو بس بیا دې هر څه پرېښي دي الله او رسول دې پرېښی دی او هر څه او که 2 روپۍ دنیا ته راله هر څه دې پرېښي دي او که د انګریزي 2 ټکي درله درتله نو بیا خو وایي زما دا کوشش دی دا چې مال انګریزي داسې نه راځي خو ویلي مې ده ښه راله ګرامر هم په ور سره تله خو ویې منه کوشش مې دا چې زه په تقریر کې دا کوشش کوم چې زه لفظ د انګریزۍ نه ویم زما دا ځکه چې دا ټکی ووایې که نه نو دا غیر خلک واقعي غټ مولوي صاحب دی نو مولوي صاحب څه وویله انګریزي خو بېوقوفه سړی قمقل سړی هغه خپل قمقلتوب خپل بې علمي په انګریزۍ پټوي تاسو ته پته نشي نه پوهېږئ په خپل انګریزۍ باندې خپل قمقلتوب پټوي خپل بېوقوفي پټوي ته په خپل زبان کې خبرې وکړئ تا ته پته وي ته څومره سړیتوب خبرې کوې څومره نه سړیتوب خبرې بیا نه یې وکړي بعض یو 2 ټکي یاد کړي دي دغه وایي بس هغه قرآن یادستي یادستم دلې خبره ده نور وړاندې څه نشته دی په پارسۍ کې موږ دغه 2 ټکي زده کړي دي بچ هغه چېرته په محفل کې وایي د سړی خوشحاله شي غټ عالم دی لکه ته څه خبرې عالم څه ته وایي عالم دې ته وایي 2 خبرې یادې کړې دي دا خبره یو سړي توتي اخیستله په 50,000 روپۍ باندې ښځې ورته ویلو چې دا دې په 50,000 روپۍ څه واخیستو دا خو په 50 روپۍ هم څوک نه لي او قرآن یې ورځي ولا وایي څنګه قرآن ورځي ورته ویل توتي قرآن یادستی وایي یادستم وایي توتي قرآن درځي ویل چا قرآن راځي نو هغه ورته ویل ښځې حیرانه ښځې هوښیاره وه کله کله د ناقصات العقل چې کومه دی دا د کاملات العقل نه چې کومه یې تکړی نو هغه ورته ویل چې دا خو ته سمه د عقل نه خلاص لوښی نو توتي ته وایي توتي وایي قرآن یادستی وایي یادستم وایي توتي بیګو الحمدلله رب العالمین وایي هو
الحمدلله رب العالمین هغه څه ورتله. زمونږ د دې زمانې خلک هم تش د انګریزي دوه ټکي یاد کړي دي، دا یادستي یادستم دلی دي. دا مطلب نه دی چې هره زبان یادول څه ګناه ده، لیکن کم زبان چې هغه تا غلام جوړوي، غلام، نو تا هغه زبان له ترجیح ورکې په عربۍ باندې، هغه زبان له ترجیح ورکې بچا باندې د انګریز د خوشحاله کولو دپاره، یا د بېډبه افسرانو د خوشحاله کولو دپاره، یا د دې مردارانو سیاستدانانو د خوشحاله کولو دپاره تا خپل زبان هم پرېښودلو. اردو دې هم پرېښودله، پښتو دې هم پرېښودله، عربي دې هم پرېښودله، او لاړې چا ته؟ انګریزۍ ته لاړې. هغې له دومره ترقي ورکړه. نبي علیه السلام خو د عربۍ خبره کړې ده چې اول به عربي زده کړې. احب العرب عن ثلاثین چې کوم حدیث دی جابر بن عبدالله، اول خو به د عربي سره مینه کې، ځکه چې رسول الله فرمایي زه عربي یما، قرآن په عربي زبان کې دی، د جنت زبان چې کوي د عربي دی، جهنم کې هم عربي دی، خو لیکن جهنم نه ذکر کوي، ځکه چې لقدر خیره و شره، نو شره نسبت چې کومه دی هغه خلک الله ته نه کوي که نه، نو عربۍ ته به شر نسبت نه کوي. نور دا نه چې په جهنم کې بله زبان. امام قرطبي یو نکته ذکر کړه، ته څه وایي چې هلکه دا پښتو به پکې لوستلی کېږي؟ نه نه، پښتو پکې نشته دی، عادي عربي وی، بل زبان نشته هلته. نو اصل خبر هم دا چې هغه علامه دپاره د شاعرۍ دپاره خپل وجود ټوکړي ټوکړي کو، لیکن شاعرۍ ولا ختمه نه کړه، روح ته لاړو، شاعرۍ ته ختمه نه کړه. او چې کله هغه د دې قدر کولو په خپله باندې، نو قدرمن شو، لویه مرتبه ورته الله تعالی ورکړه، شهید شو. د دې وجې علامه دې ته وي. شاه ولی الله رحمه الله حجت الله البالغه کې نقل کوي چې غټ شاعر هغه دا ویلي دي، خو د هغه د رایې مطابق د ټول نه غټ شاعره قرآن، دویم نمبر رسول الله، د هغې سره متعلق ټولې خبرې راځي، دریم نمبر کعبه، څلورم نمبر منځ، دا په دې قرآني آیاتونو کې موجود دي. اوس غټه شاعري چې کومه دی قرآن دی، قرآن د الله کلام دی، دا محافظ کلام دی چې ته په خپله قدر نه کوې نو خلک به څنګه قدر کوي؟ ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویعظ بآخرین. ته په خپله راپاڅېدلې او د چینل مفتی صاحب او ته وایې چې هلکه قرآن مجید کې دا غلطي ده، عجیبه خبره ده. امام صاحب وایي ټول تاسو ته پته ده چې څومره قوانین دي، د انګریزي نه، د انګریزي د انګریزي چې کومه ګرامر دی، د هغوی 12 کومه ټینسز دي، کومه څه شیزونه دي، دا ټول چې کومه دی نو رواني، خو چې کله د دې نه مخکې چې د کومې شاعرانو خبرې دي او د دوی دا ګرامر د هغې خلاف وي، نو دا ګرامر ماتوي، خو د هغوی قول نه ماتوي. ګرامر ماتوي، د هغوی قول نه ماتوي. لیکن ما ورته ولګېدلو عجیبه کم علمي ده زمونږه، مونږ ولګېدو ضربه زیدون عمران چې کومه دی نو دا د قرآن قانون پې ټول مات کو. امام صاحبی به د قرآن تابع، مبرد به د قرآن تابع، خلیل به د قرآن تابع، زجاج به د قرآن تابع، کسائی به د قرآن تابع. قرآن به د هغوی تابع کې نه، قاعده د قرآن دپاره جوړه شوې ده، خو قرآن خلاف نه ده جوړه شوې. اوس تا کم علمي ده، ته په هغې پوهېږې نه، او بل هلتې راغی چې هلکه دا خو په پیل باندې تنوین راغی او دا خو الف راغی او دا خو پلانکی شی راغی، او ته پوهېږې نه. ته خو اول وګوره چې قرآن په 2 زبانونو کې، په 2 لغاتو کې نازل شوی دی. په 2 لغاتو کې تاسو ته پته را په دې پښتو کې تاسو د پښتو وایئ که نه، نو کله به د یو علاقې لهجه واورئ او ټول مذکر په ځای مؤنث وایي، او په هر ځای کې به د واحد په ځای باندې جمع صیغه استعمالوي، په هر ځای کې په پښتو کې. نو په عربۍ کې هم دغه شان دي چې څه لغتونه داسې دي چې هغه رفع نصب جر کې ټول په بعضې لغتونو کې هغوی څه استعمالوي؟ هغوی ټول مرفوعات استعمالوي، نصب او جر پکې د سر نه وي نه. نو ته به څه وایې چې قرآن غلط دی، او بیا پکې دغه حدیث چې کومه پیش کوي چې حضرت عایشې نه تپوس وکړو اروا، او ورته په قرآن کې په حضرت عثمان فرمایل چې په دې کې اول حدیث ثابت نه دی، سند یې نشته دی، ټول موضوعي روایت دي، بیا عجیبه غوندې کار دی. تاسو څومره اعتراضات وکړه؟ په الله دې اعتراض وکړو ځکه الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. د الله تعالی په حفاظت باندې انکار وکړو، د قرآن حفاظت ته لفظ د حرف د زور زیر پیخ د هر شي الله تعالی اخیستلی، نعوذ بالله. تاسو ویل چې هغه نه دی اخیستلی. دویم نمبر په جبریل امین دی وکړو، جبریل امین غیر محفوظ کتاب راوړی دی. دریم دی په نبی علیہ السلام وکړو، نبی علیہ السلام د هغې تصحیح نه کوله، او حال لري چې هغه قرآن ټکي په ټکي خلکو ته رسولی دی.
بیا دې په ابوبکر عمر وکړو، جمع الاول چې وکړه نو هغوی په دې نه پوهېدل، بیا دې په عثمان ابن عفان وکړو، بیا دې په 1.5 لک صحابو باندې وکړو. یو طرف ته صحابو ته معیار حق وي او بل طرف ته په دې نه پوهېدل. نعوذ بالله. عجیبه خبره ده. د قرآن عظمت دا شعیره ده چې په قرآن کې هر ټکی د انسان د قانون مطابق نه دی، د انسان قانون د هغې تابع دی. اوس د دغې قدر ته په خپله نه کې ته قرآن ته غیر محفوظ کتاب وایې، یهودو به کتاب نه لیکي، عیسایان به کتاب نه لیکي. لاره خو ته تا کولا وکړه، خبره خو تا وکړه. نو قرآن مجید شعیره او شاعر اسلام کې دی، بنیادی رکن دی. او د دې وجې نه عالمي سازش زما او ستا د لاسه جوړېږي. مونږ خو چې دی نو دغې ته هغوی په مونږ باندې اعتراض ځکه کوي چېرې مونږ په خپله باندې د قرآن په باره کې دا خبرې کوو. دویم نمبر، نبی علیہ السلام په شان کې څوک وایي د هغه خبرې چې کومه دی نو دا خو تش نعوذ بالله قرآن یې مونږ ته راورسولو، وړاندې د هغه د خبرو څه کار دی؟ هغه حیثیت خو د عام انسان غوندې دی، د عام رسونکي په شانتې دی. او دا ورته پته نشته چې د ایمان معیار هم په دو خبرو باندې دی، په الله او رسول باندې دی. تا دې بنیادي ستنه لرې کړه او ته پیغمبر په شان کې په خپله لکه تاسو په خپله سوچ وکئ. مونږ په خپله باندې د سنت توهین کوو. مولوی صاحب روان دی ګرځي، پنسې په ځمکه باندې راکاږي او بیا د هغې دپاره پیش کوي چې را نبی علیه السلام فرمایي من جر ثوبا خیلا لم ینظر. دا خو تکبر په وجه چې دا بعینه تکبر دی، بعینه تکبر هم دا دی. عمر فاروق شهید کیږي او یو ځوان راغی هغه ورته وایي چې شهادت تی مبارک شه، جنت تی مبارک شه. ورته پنسي اوچتې کا، لنګ اوچت کا، شهید کیږي. تا ته ورکوټي خبره ښکاري مولوی صاحب؟ امام جساس ابوبکر جساس الحنفي په احکام القرآن کې نقل کوي چې بعینه دا خبره تکبر دی او د شاعر اسلام خلاف دی چې یو سړی وایي چې را په ما کې تکبر نشته دی ځکه د پنسې په ځمکه راکاږم. ځکه نبي علیه السلام بېشماره روایات دي، رسول الله ویلی دی چې دا اسبال الازار من الکبر، دا د تکبر نښه ده. نو ځکه ویلي چې من جر ثوبا خیلا دی مطلب دا دی چې سړی متکبر دی. اوس مولوی صاحب دی پنسې په ځمکه راکاږي، بار خلک چې ورته وګوري هغه به توهین نه کوي د پیغمبر د سنت؟ بیا به بل سړی چې دی هغه به حمله نه کوي. خو دې قوم بهت الزامات لګوي. د هغه زمانې نه آدم علیه السلام سره شیطان چې کوم مقابله شروع کړه، د نبی علیه السلام سره یهودو مقابله شروع کړه او الزامات شروع کړه. ان الیهود قوم بهت. خو په شاعر اسلام باندې به حمله کوي، خامخا به کوي. د عثمان بن عفان په زمانه کې تاسو ته پته ده، د عثمان بن عفان په زمانه کې د خوارجو دپاره سبب څوک جوړ شوی دی؟ مسلمان. که مروان زید حکم هغه په خط کې د محمد ابن ابي بکر رضی الله عنه په خط کې دا خبره نه وی لیکلې اذا جاء محمد فقتله عمر ته، چې عمرو ابن عاص دا جمله نه وی لیکلې، نو د دې نه به خوارج ولې راوتې؟ دا جمله ولیکله، دا خو مسلمان و کنه جمله چا ولیکله؟ حضرت عثمان نه ده لیکلي. خو مهر لګولی دی، خو مخکې مهر لګو، ډېر پاک انسان و، حسن ظن ډېر ښه و، هر سړی ورته خپل ځان پېژندې ښکارېدلو. خو لیکن چې کله یې خط ولیکو محمد ابن بکر ته چې دا جا محمد فقتله، نو د هغې ټکي نه چې کوم دی فساد جوړ شو، مسلې جوړې شي، حضرت عثمان شهید شو. خوارج او معتزله پیدا شو. د خوارجو د معتزله بنیاد چې کوم دی نه دا د یو ټکي نه، د مسلمان د ټکي نه پیدا شوی دی. اوس ما او تا په خپله په اسلام پسې نښتي یو. مولوی صاحب په هغه ځای کې ناست دی، په کور یې کوږې ښودی دی، هغه د حدیثو انکار کوي. کله وایي تراویح نشته دی، کله پلانکې شی نشته دی، کله پلانکې نشته، بل هلتې ناست دی غمې دي. هغه ځای نه چې کوم دی نه وایي چې قرباني نشته دی، عمره نشته دی، دا مه کوئ دا مه کوئ هغه مه کوئ، سنت به ختم شي. مسلمان په خپله لګیا دی، ځان ته مسلمان وایي، دعوه کوي. اوس غیر خلک چې د هغوی ته خو موقع میلاو شو که نه، کله چې د ګاونډي ته پته ولګي چې زما د ګاونډي دا زوی چې کوم دی لوپر دی او د کور د ورانولو په تهیه کې دی، نو چې دا ګاونډي غلط سړی نه به خامخا د هغه حمایت کوي او په کور کې به حمله کوي. ته خو موقع میلاو شو. دغه شان د هغې خلکو ته موقع میلاو شوه. خو یهودیان دي، قوم بهت دی او دا شی شروع کو، خوارج پیدا شو، معتزله پیدا شو، اوس پورې هغه را روان دی. دا منکري حدیث، دا قادیانان، دا منکر عذاب قبر، منکر عذاب برزخ، حساب کتاب څوک نه مني، دا د مانځه اهتمام چې ختمیږي، دا نورې خبرې، دا هغه سلسله را روانه په مختلفو شکلونو کې ښکاره کېږي، مختلف شکلونو.
د دې وجه پیغمبر به ټول مني دا ټیک خبره ده د پیغمبر خصوصیات په منو خو زمونږ دپاره نه دي د پیغمبر عادات په منو زموږ په ایمان دی خو زمونږ دپاره نه د هغه خصوصیت دی د هغه عادات دي مونږ د پیغمبر سنت قول فعل او تقریر چې مونږ ته حکم کړی دا کوئ او دا مه کوئ دا زموږ دپاره سنت دی دا به منو په دې کې به چو چرانه کې هی به پکې درجات دا مستحبات دي او دا مباحات دي دا سنت مؤکد دي او دا واجبات دي او دا فرایض دي دا درجې پکې وي اهم پر اهم به پکې وي لیکن دا سی بالکل یتر سنت نه انکار کې او د پیغمبر د اهمیت نه انکار کې دا خو کفر دی پرویت نور توریو کې سپینی اوس د مسلمان په جامه کې د مولا په جامه کې د مفتی په جامه کې د شیخ القرآن او شیخ الحدیث په جامه کې چې د پیغمبر د دې شان نه انکار کوي نو د خدای پرویزه وړاندې خپل څه شي نه ځان دې شل مسلمان وي د پرویزیت لپاره کار کوي د شی اهتمام ختمي دا پرویز د پیغمبر لپاره به د مینه کامل مینه خپل ځان نه زیاته د مور پلار نه زیاته د ټول خلق نه زیاته د ټول مخلوقات نه زیاته خالق مقدار لنه د ټول مخلوقات نه زیاته مینه به رسول الله سره کې بیا به ته ایماندار و دا غي د لپاره به قرباني پکاري ځکه خلق چې کوم دین هغه مونږ تیارو حمله کوي مختلف حمله کوي په مونږ باندې کله تاسو په مدرسه باندې حمله کوي کله قرآن باندې حمله کوي کله په حدیث حمله کوي او کله څه خلک راځي کنه تاسو د انجوز د دور هغه نوې نوې انجوز راوتی او اخر مسلمانان لکلکو غیرت پکې زیاتو په طالبانو مليانو کې غیرت زیاتو نو دا غیر سرکاري ادارې چې کومه د انګريزانو يهود وینو د دې مخالفت خلکو ډېر کولو نو پای کې بیا خانه تاسو ته پته را شروع د کوم لګینو شو شروع د مدرسو نه شو د مدرسو د پاره چې کومه دین خانه د یونیورسيټو نه پروفیسوران چې کومه دی او سکالران دي او کالران دي هغه کالران راوسته او خلکو ته ویل چې دا خو غیر سرکاري ادارې ته به چې یوازې دې پر ټکی باندې پويږي دا غیر سرکاري ادارې حضرت عمر جوړې کړې او دا خو پلان کې جوړې کړې لکه غیر سرکاري ادارې عمر فاروق جوړ کړې خدمت انسانیت کو بے حیايي او پرتګو کمی سي نه ایستو نه پکې د عیسایت او يهودیت میشن او تاسو ګورئ کنه هیڅ څوک هم پروا نه ساتي هیڅ څوک هم نه ساتي او هغه شی راو شو ختم شو دا چا د دې سکالرانو یونیورسيټو ته راوستره او خلک چې کوم دین طالبان او مولیان دا بس یو ځل خبره کو بل ځل کو بل ځل د ورو اعلان کیو لکنه چې کله بار بار خبره کیږي بیان کیږي سړی ځل کی راځي اذا تقرر ځل کی ځګې نسی بس خبره کېدله هغه دې تر تاسو په بعضي خبرې داسې مؤثري بعضي خلک بعضي یو ټکي مخصوص چې کوم دې هغه لپاره خصوصي تقریر کې نشم ویلې خصوصي دغه مقرر کړی دا یو ټکی وای اپ هفته وای لسرځي وای بس پار بیل پر کینی اق خبره کوي بل خبره د خلینو وزینه بل خبره لکه د طالب چې کله سبق زوتای کنه او بار وای ضربای ضربون چې کله ودینم ضربای ضربو وای تک شان دی ابویم ضربای ضربون په دې طریقه باندې په داسې په کې ورا چې پر دماغ کې چې کله بار خبر راځي په دې وجبانی د قادیانیت خلاف چې کوم دی یو عالم تیر شوی دی په هندستان کې علامه ثناء الله امرتسری رحمت الله علیه داغه نو روسته کېدلو کنه نو ټول شپه باغلی گیاو کنه او ولیکل قادیانان کافر دي قادیانی کافر دي قادیان کافر دا ټکه به لیکو نور څه نه لیکل او چې چا ورته په دې چټونو باندې سکیږي ټول شپه د ساره پورانا کې او الله بکارو کې سار وروتلو غټو خلکو دي کاغذ نه غستو خلکو به داسې لیوانه وایو یا به دیوانه وایو او زه ګورو به انقلاب راولیو کنه راولي بس ماشوم ته بل بچی دا کاغذ واخله دا به کوړته سه مور لدی ورکا پلار لدی ورکا رور لدی ورکا تر لدی ورکا کاغذ براغه یورز براغه و به نه کته په دوی مر پدری مر دي کیسه دي قادیانان کافر دي بیا بلاړو مولوی صاحب ته پوسو بل جمعات کې یره چې دا قادیانان سوق دي دا چټونه زم کرازي اول دا غلط خلق دی چې کوم صحیح سړی بو صحیح مولا بو رو کېدل هغه د مرزا خلاف چې کوم د سکاروي وشو چې خلکو ته ایران خبر هم دار دا ډېر غټ کار کوي مولانا مودودی رحم الله چې کله سنت کی آئینی حیثیت لیکو تاسو ته پته را سنت کی آئینی حیثیت نن چې د جماعت اسلامی علما یا مفتیان د اختلافي مسلې په دې دغه باندې چینل باندې کې کنه مال سم قرار راوړي مولانا مودودی رحم الله چې کله ترجمان قرآن اشاعت شروع کو ناغه ته خطر راغی اولنې اشاعت نه بعد چیرې جی د امام نرستو فاتحه ولستل د مقتدی لپاره څه حکم لري
نو هغه ورته ویل دې تپوس وایي د جومات ته امام نه وکړې په دې ډېر ښه پوهېږي ما خپل کار ته پرېږده چې زه خپل کار وکړم ځکه چې هغو دا رساله د قادیانانو پرویزیانو خلاف شروع کړې وه د دهریانو د کمیونسټو خلاف شروع کړې وه اوس که مولانا صاحب ورته ویلي وی چې هلکه دا فاتحه په جهري مونځ کې وایې په سري مونځ کې وایې احناف په خفه کې دی که بیا یې ویلی چې هلکه په سري کې وایې په جهري کې مه وایې نو غیر مقلدین به خفه کې دی بیا به دا نور هم خفه کې دی نو مسله به جوړه شوې د سوال و جواب نو چې کوم مقصد هغه پوت شوی نه ورته ویل چې دا کار دا آسان کار دی جومات ته امام نه تپوس وکړه به دې هغه پوهېږي ما خپل کار ته پرېږده چې زه خپل کار وکړم نو په هغه وخت کې چې کله سنت کې آییني حیثیت مولانا لیکون چا ورته ویل چې منکرین حدیث خو نشته دی خو د یو عبدالودود وکیل دی او یو څو کسان دي نور کم دي هغه ورته ویل چې یو زمانه به راشي هر دویم کس چې کوم دی به منکر حدیث وي نن چې زه ګورم که نه بلکل هغه خبره ټیک شو ته دې معاشرې ته بهر وځه ته د شاعر اسلام د غیر نه چې کوم دی غواړې توهین ته بار ته وځه ته وګوره چې څه کېږي هر دویم کس هر دویم سټوډنټ یونیورسټو ته راشه کله د حدیث توهین کوي د سنت توهین کوي د دې خبرو توهین کوي نه خبره ثابته شوه چې هر دویم کس په چې کوم دی منکر حدیث شي ما او تا خو چې کوم دی اوس خبر نه وي دا شی روان و هغه کاغذ هغې کار وکړو قادیانیت باندې چې کوم دی غټ وار ولګېدو وړو ماشومانو کور ته دعوت ورسول نو بار بار دا خبره کوي نو هغه سکالرانو بار بار خبره کوله هغه یهودي لابي چې کوم دی په موږ باندې څه کړه غالبه کړه اوس چې کوم دی ټول په یهودي NGOs کې دي پروا هم نه ساتي پروا هم نه ساتي چې څه کېږي دین ختمیږي او که دین بربادېږي نو د پیغمبر سنت په ټول منې مینه به ورسره کوې محبت به ورسره کوې او چې کوم سړی د پیغمبر توهین وکړي هغه سر نه معاف کېږي واجب القتل دی که معاف کېدلی که نه ابن خطل به معاف شوی صحیح بخاري نقل کوي بار بار 2 ځله 3 ځله حدیث نقل کړ چې ابن خطل په فتح مکه کې نبی علیه السلام چې کله اعلان وکړو پلانکې مړ کړي پلانکې مړ کړي پلانکې مړ کړي اکرمه به کوم دی اکرمه زوی د ابي جهل خو نبی علیه السلام د ابن خطل په باره کې خبر رااله ورته وایي چې ابن خطل متعلق باستار الكعبه هغه غلاب د شکلک د کعبې نیولې د الله رسول غزان وي انزعوه راوي شو کوي تي او په دغه ځای کې قتل کوي د کعبې په یخ کې قتل کوي څه چلے کړو په شاعر اسلام باندې حمله کړی و نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی او کنځلې کړې وي دا په شعر کې بد اشعار ویلو دا قابل موافقه بل طرف ته اکرمه د ابو جهل زوی دی د پیغمبر په شان کې ګستاخی نه کړی دشمنی وسره کړله تورې پسې راغېستې جنګ یې ورسره کړی مقابلې له راغلی خو نبي علیه السلام یې مړی کوي خو چې کله راغی او ښځې ته وویله چې یاره زه دغه قصه یې اوږده ده کشتۍ ته لاړو وختو بیا راغی ښځې ته ویله چې اسلام قبلومه پیغمبر ویلي قتل یې کوي ورشه کلمه ورته وویله هسې ورغی کلمې ویل نبي علیه السلام وخندل یې سم ورته خواته کېناست ولې ځکه چې دغه مشرک او کافر د کفر په حالت کې د پیغمبر سره دشمنی کړې ده خو بې عزتي ولا نه ده کړې په شاعر اسلام باندې حمله نه ده کړې په پیغمبر باندې او ابن قتل کړې ده نور د کعبې په یخ کې قتل کوي د کعبې په یخ کې قتل لہذا په خپل به د دې قدر کې بیا به ته مقابلې ته تیار یې یو سړی په خپل پیغمبر عزت نه پیژني د قرآن عظمت نه پیژني د کعبې قدر نه پیژني د مونځ اهمیت نه پیژني نو دی به بل ته څه ووایي د بل د مقابلې به څه جواب وکړي د دا پته نشته دی چې قرآن څه ته وایي مسلمان په خپله باندې عظمت پیژني نو هله به د هغې عظمت دپاره مقابله کولی شي چې څوک په دې باندې حمله کوي نو د هغې مقابله به کولی شي خو دا یاد ساتئ ولې بعضې خبرې ډېرې خطرناکې دي یو دا تکبر یو چې څوک شهرت غواړي بعضې خلک یې که نه دا شهرت غواړي که نه شهرتونه قسمه قسم دي تاسو د شنون لګولې خو زه داسې نه یم شهرت دې ته وایي زما تصویر وباسه ورکه زما تقریر خامخا په سوشل میډیا ورکه دا مطلب یې څو دې پیدا واخلي خو ورکه چې خلک هلکه دا ډېر غټ سړی دی نو شهرت دپاره چې کوم دا شیزونه کوي نو دا خطا کېږي دی چې کله لاړ شي یورپ ته چې واپس راځي منکر حدیث پی یا به منکر قرآني او چې کوم خلک لله فی الله کار کوي په هغې باندې دا معاشره دا اثر نشي کولی نه د چا د دنیا نه متاثره کېږي او نه د چا د جاه نه متاثره کېږي او نه د چا د
فصاحت بلاغت نه متاثر کیږي او نه د چا دي قصو نه متاثر کیږي. ځان جوړ کړي په قرآن باندې، خپل مینه د پیغمبر سره برابر کړي، بیا به چې کوم دی نو غیر عمله نشي کولی. او چې کله به مسلمان کې په خپله دا صفت نه وي، بیا هغه مثال چې نبی علیه السلام فرمایي یو زمانه به راشي دا خلک به مسلمانانو په ایماندارو ځان ته وایي داسې حمله کوي لکه په ماته روټۍ باندې چې دا وږي خلک را پرېږدي. نو صحابو دې څه تپوس وکړي، د الله رسول موږ به لږ یو، وایي نه دومره به زیات کې غصا السیل د سیلاب د سمندر د سیلاب په شان دي چې دا خشاک چې څومره دومره به بیا به څنګه مقابله نه شو کولی. که نن چې وګوره نن بیت المقدس بعینه د اسلام نښه ده، لیکن په هغې باندې یهود څنګه را روان دي او بل طرف 57 ممالک څومره ګیدړان دي، هېڅ نشي کولی. ویل په تاسو کې به دوه مضموم کینسري پیدا شي، دو صفتونه، دو نقصانات. یو څه شی دی حب الدنیا، د دنیا محبت، وکراهیت الموت، او د مرګ چې کوم دی نو کراهیت طبعي نه، مرګ سر نه منل نه، دې نه ځان پټول چې یاره دې کې شهادت دی دې کې دا دی طبعي یاره خو خامخی. خو کراهیت الموت مخ کې بدي شي، دا دوه صفتونه، دا دوه خبرې مونږ کې راغلې. هلته هغه نه مړه کېږي، مونږ مړه کېږو. خالد بن ولید ټول عمر جنګېدلی دی د اسلام د شعایرو دپاره، کافرانو د ختمولو دپاره هر قسم کوشش کړی دی، لیکن هغه په میدان جنگ کې شهید نشو. هغه حمص کې یا په مدینه کې بنا بر اختلاف د شام په حمص په یو بانډه کې چې کوم دی وفات شو، په خپل مرګ باندې وفات شو. او څومره زخمی شوی دی په جنګي موتې کې، 9 تورې په لاس کې مات شوي دي، 9 تورې سر نه غواړه تر خپو پورې به زخمي و په جنګ یرموک کې، 8 تورې چې کوم دی په جنګ یرموک کې په لاس کې ماتې شوي دي، د سر نه تر خپو پورې زخمي دی، لیکن په میدان جنگ کې شهید نشو. د هغه دپاره ټایم هلته و، هلته لاړ وفات شو. د شاعر دپاره جنګېدو، مرګ په خپل ټایم باندې دی او اسباب مختلف دي. خو دا نشي کېدلی چې ته اسباب ډېر استعمال کړې نو ستا عمر دی 10 ورځې زیات شي، میاشتې زیات شي، کال دی زیات شي. نه دا نشته. د دې وجې نه په خپله به ته قرباني کې بیا به د خلقو د سازشونو نه بچ کېږي. د سازشونو د بچ کېدلو لپاره د ټولو نه عظیمه نسخه قرآن مجید دی. قرآن مجید چې کوم خلقو اخیستی دی او قرآن جوړ کړی دی، هغوی د شاعر اسلام خلاف چې چا منصوبې جوړ هغې مقابله کړې ده. علامه ابن قیم رحمه الله هغه نقل کوي په اعلام الموقعین کې چې دا تپوس ترې وشو چېرې جي د نبی علیه السلام سره په دار ارقم کې د صحابه چې ناست و، ارقم ابن ارقم کور دی، دار ارقم ورته وایي د صفا د ډېرکۍ سره خواته. نو په دې کې به د صحابه و نبي علیه السلام به څه ویله؟ نو هغه ورته ویل تش قرآن به وایو. صحابه قرآن والا جوړول، صاحب قرآن یې جوړول. لکه اوس نن سبا بعضې خلک ډېر عجیبه غوندې کار کوي، یاره جي د طالبانو مولیان بس دغه مدرسو کې سبقونه وایي، نو د دعوت کار نه کوي، بارخ کار نه کوي، ګرځي نه، یا تاسو خلک چې وټ نه ګوري، پلانکې نه ګوري، دا نه ګوري. نو دا تپوس ابو داود که تاسو څوک وایي نو ابو داود استاد امام احمد ابن حنبل رحم الله دا قول ذکر کړی. یو کس ته تپوس وکړو د امام احمد نه چې د کوم وخت پورې به تاسو چې کوم دی نو دا وي قال حدثنا وبي قال حدثنا زه ورته وایي، نو عمل به کله کوئ؟ وی دا خو علم دی، هذا علم، دا خو علم دی، خو این العمل؟ عمل چرته لاړ؟ نه امام احمد ته علمنا هذا عملنا، دا عقل نه خلاصه، علمنا هذا عملنا، دا درس و تدریس دا زما عمل دی، دا زما کار دی، ستا کار دغه دی چې دغه کوه. دغې دپاره به شماره خلک دي په لکاو کروړو، خو لیکن د دې دپاره څوک نشته. د قرآن او د حدیث د درس دپاره څوک شته نه، لیکن د نورو کارونو دپاره خو ډېر شي خلک دي. د سکولونو کالجونو یونیورسټو دپاره خو په کروړاو خلک دي، اوس هم پایلونه ګرځوي، نوکري ورته نه میلاویږي. لیکن د مدرسې ښه استاد کم دی، ښه شیخ او ښه مدرس کم دی چې پایل ورسره یو راشي ویره جي ما ته تدریس ضرورت دی نشتی. د کم کار دپاره چې په کروړاو خلک دی د هغې غم نشتی چې هغوی له ځګی ورکړي. د کم خلکو چې ضرورت دی په کم ځای کې هغه د هغې ضرورت هغه کار نه وباسي، هغې کندې ته اچي چې دغې کندې ته لاړ شي. نن سبا بعضې خلکو شروع کړې ده مدارسو کې طالبانو ته چې کوم دی احساسي کمترۍ سبق ورکوي. دا بهنهي غټ په اسلامي شعایرو باندې حمله ده. هغوی ته دا ورکوي چې ګوره ستا سره ګاډی نشته، ستا سره پلانکې نشته دی، ستا سره پلانکې نشته، پلانکې نشته دی، نو داسې خو د ولید زوی د مغیره سره هم ډېر مالو.
ډېر غټ مال ورسره مال باندې چې مال معیار دی. طالبان ته سبق حدیث ورته ووایه، خپل ځان مستغني ساتئ، دا خپل ژوند د تېرولو دپاره هر څه زده کوئ. داسې ورته مه وایئ چې دا علم بېکاره دی، غریب خانې دي، مدرسو نه غریب خانې جوړوي. نن سبا څه محتممان دي او څه عام خلک دي او څه سکالران دي، هغه طالبانو په ذهن کې دا چې دا مدرسې غریب خانې دي. ولې دا تا ته چې کوم دی په شاعر اسلام باندې څه نه ښکاري حمله؟ تش یهود عیسایان درته ښکاري؟ دوی چې کومه کار کوي دا ټیک دی. د دې خو داسې مثال دی چې کله بیا فضایل راشي که نه د هغې داسې بس مې مثال دی طالبانو ته وایو. یو حاکم چې کومه دی دوایي چې کومه دی نو هغه فضیلت بیانوي او قدر یې بیانوي او اهمیت یې بیانوي، دا دوایي دا کوي دا کوي دا کوي، او ځان له چې کومه دی نو د ډاکټر د ایلوپیتک نه چې کومه دی نو بیا دوایي راوړي هغه خوري. دا ولې نه خوري؟ بیا خو داسې مثال شو چې د قرآن فضیلت او اهمیت بیانو، خو لیکن اعتماد هم په دې باندې نشته. نه دی خو دغه مثال شو چې هغه په خپله اعلان کوي دا ښه شی دی ښه شی دی، خو لیکن ځان نه استعمالوي. علاج کولی شي تاسو د یو شي فضیلت ته بیان کې اهمیت بیان کې هغه استعمال نه کوي، نو څه پیدا شوه؟ هغه دوایي شو بوتل هلته پروت دی او صفتونه یې کوه هلته پروت دی چې کله استعمال کوي او ستا په اعتماد په خپله نشته. د دې وجې نه دا غریب خانې نه دي، دا د استغنا د جوړولو مدارس دي، مراکز دي. په دې کې هغه انسانان جوړېږي چې هغه بنیادي انسانان انسانیت پېژني. انسانیت په دې وجه باندې د بهر نه دا څومره سره روان دي، د دې مقابله په قرآن باندې کوئ، په حدیثو باندې به کوئ، اسلافو باندې به نه کوئ. اسلافو باندې اعتراض نه کوئ. خلک په اسلافو اعتراض کوي که نه، په اسلافو په اعتراض نه کوي. دغه امام په څه پوهېدو، هغه امام په څه پوهېدو، هغه څه کړي دي، امام بخاري څه کړي پلانګې، دا خو ستا ټول دین ختم شو، اهمیت ختم شو. ما به یو ځای کې ختم بخاري له لاړم نو ستړي شروع وکړه په امام بخاري باندې، نو زه خو هسې تللی وم په امام بخاري شروع کړه. یو مفتي راسه لکه مال دی د حدیثو توهین کوي او که نه دی ختم بخاري کوي. خلقو ته به د امام بخاري اهمیت بیانوي، د دې کتاب اهمیت به بیانوي، هلته به حدیث زده کوي. نو دی خو ولګېده نو دی خو په امام بخاري باندې شروع وکړه او د بخاري نه عام د کتاب جوړ کړو چې د کتاب یو رساله غوندې وه چې دا خو څنګه کتاب دی، په دې کې خو پلانکۍ خبره ده پلانکۍ ده. یا لکه امام ابو حنیفه رحمه الله قربانۍ کړې ته ولګېدې د هغه باندې شو امام ابو حنیفه په څه پوهېدو، دغه دوه حدیث ته ورتله پلانکي ته دا نه ورتله. نو ستا په خپله باندې دا په خپل شاعرو باندې حمله کوي، نه د اسلافو قدر به کوي. د دې وجې نه ابواللیث سمرقندي رحمه الله فرمایي چې کم خلک خپل اسلاف ګوري هغه عظیم خلک دی، کم خلک چې خپل اسلاف نه ګوري هغه بېکاره خلک دی. کله چې تا خپل اسلاف وګورې تا ته پته ولګي که ته ځان ته علم ستاسو در سره دی نو ته به چې لکه دا څنګه علم دی، امام بخاري 6 لاک حدیث حافظ مال 15 حدیث څنګه راځي؟ تا ته به خپل علم کم ښکاره شي، نور به زده کول شروع کړي. که د قربانۍ بابي نو د هغوی قرباني لږه تنده، د هغوی تکلیفونه سفري برداشتونه هغه کې عبادات ته به وګورې، اعمالو ته به وګورې، تلاوت ته به وګورې، تاکې به شغب پیدا شي. خپل کار به ته کمزوری ښکاره شي، لکه دا خو زه هېڅ کار هم نه کوم، ته ګوره زه په دې باندې تکبر کوم، نور څه به یې زده کړې مخکې به لاړ شي. خو که فرض کوم که خپل اسلاف نه ګورو، کله څوک په یو باندې اعتراض کوي او دوه امامان خو ډېر مظلومان دي، یو امام ابو حنیفه رحمه الله دی، یو امام بخاري دی. ځکه چې دا یو جانب چې کوم دی په امام بخاري بمباري کوي، هغه بل جانب په امام ابو حنیفه رحمه الله بخاري بمباري کوي که نه. دا دواړه زه خو دې د مظلومان امامان ویم چې دا څه د مظلومان دي، نه د اسلافو قدر به کوي. بیا به چې کومه دی نو د بهر نه خلک په تا باندې حمله نه شي کولی. خو که ته فرض کا د دې قدر نه کوي، خپل ځان به نه پېژني، او چې سړی خپل ځان نه پېژني، خپلې نښې نه پېژني، نو دی به څنګه پېژني د بهر نه په ما باندې حمله وشوه؟ دی خو به هله پېژني چې دې ته پته ده چېرې دا نښه ده، د دې حفاظت پکار دی، دا راټینګول پکار دي، د دې لپاره قرباني پکار ده، دا یې زده کول پکار دي. نو الله تعالی دې مونږ په خپله باندې د شاعر اسلام علمبرداران جوړ کړي چې موږ د هغې حفاظت کوو په خپله باندې. او بیا چې د بهر نه که د یهودي که د عیسایانو وي که د قادیانانو د پرویزیانو وي د خوارجو معتزله وي د روافظو وي اسماعیلیه وي او یې څه حملې کوي هغې ته الله تعالی موږ برابر او مضبوط کړي او الله دې دا ادارې کامیابي کړي او الله تعالی دې ستاسو ټولو نه جامع علما جوړ کړي. هغه علما چې هغه مضبوط علما وي چې د دې نقصاناتو د دې شیطاني لارو د دې دعوتونو شیطانی دعوتونو د ابلیس د دعوت چې کومه مقابله کوي، الله تعالی دې موږ معاف کړي او مال برکت